بله مسله دا ده شپږمه مسله دا ده کله سړی قرباني کوي قربانۍ دوران کې ملنګ راشي غریبه ښځه غریب سړی رالی یا ګاونډي قرباني نه ده کړې سوال جواب یې راولېږو هلکه لکه غوښه راولېږئ یار یا ته خپله دې ذهن کې رال چې دغه جوخ ګاونډي نه ده کړې یا هر څه صورت جوړ شو یا کور کې ښځې اواز وکړو یا سړیا ته ورته ها هغوی یو تیکو دپاره خو یو دوه سیخانه غوښه راولېږه ورته ستا دا خوله به مړه نه شي لږ صبر وکړه او لال کړی هم نه دی او تا سره د تیکو غم پیدا شو ټولې ورځې به یې خورو که نه او نه 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 زما دا تازه غوښه ډېره خوښه چې دا سرمندې تیلانې ویستي او یو سیخ دې وخورې نو بالفرض داسې څه ضرورت راپېښ شو چا له غوښه ورکې او هلته مشترک دی هغه څاروی یو خدای د خپل کور څاروی دی بعضې کسان دومره شوماني چې څو پورې دا څاروی بوره تیکه تیکه کړی نه وي ماشوم له هم یو تیکه نه ورکوي هلکه ولې وایي صبر وکړه دا خو یې کړي نه دي خپل کور کې خو یې نشته قلار یې خورئ څنګه چې د سرمن کو راکړه د سټ نه غوښه رالرې کړه هغه ورته خورئ او دا نور ټوکه کټ کوئ دا څه خبره البته دا د عزتمندو که پردي کسان د سره پکې شریک دي نو به اجازت ضروری دی چې چاله غوښه ورکړي ټولو ته وایي یار دا ملنګ راغلی دا پلانې غریب له څه غواړي ورېکو که نه او ټول وایي چې بس ورېکه نو بس صحیح ده ورېکه دی خو بعضې عالمانو پکې دا شرط لګولی چې په دې کې د نظر حصه نه منښته پکې نه بعضې کسان یو حصه منښته کړی چې د هغه حصه پکې نه یا که د هغه پکې ویم خو چې بیا مالدار له ورنه کړي ځکه مالدار باندې منښته نه کېږي که غریب سړی دی نو بس ورېکه نو بهرحال د قسم نه مخکې هم چاله څه شی ورکولی شي په رضامندۍ سره څه مشکله نه د ځان باندې مه سختوئ په ماشومانو باندې په ښځو باندې مه راټیټوئ اومه مسله تکبیرات تشریق دی په دې ورځو کې عزتمندو خلک تکبیرونه وایي تکبیرونه کله نه ویل پکار دي د تکبیرونو عزتمندو دا پوره میاشت د حج میاشت د تکبیرونو میاشت ده الله قرآن کې وایي واذکروا الله فی ایام معدودات وایي دا معلومه میاشت نه ده د حج میاشت په دې کې وایي تکبیرونه ډېر وایي نو د اوس د تاسو تکبیرونه شروع کولی شئ خو په دې عام ورځو کې په مزه ویل پکار دي بیا د عرفې ورځې نه عرفه د سعودي عرب لحاظ سره د جمعې ورځ ده زموږ د پاکستان لحاظ سره د هفتې ورځ شروع کېږي نو دلته د هفتې ورځې د سحر مونځ ده یا که څوک یې د جمعې ورځې نه د سحر نه شروع کوي بلکې څوک یې که د نن نه شروع کوي نو بس د حج میاشت شروع شوې ده نو ویلی شي نو او د اختر د څلورمې ورځې مازدیګره پورې به دا وی نو تکبیرات ویل پکار دي ماشومانو لم غټو لم په لاره کوڅه کې هم ویلی شي کله ناکله ځکه دا د اختر ورځ دي حاجیان چې کوم ځای کې روان تکبیر کوي الله ورته وایي واذکر الله ذکر کوئ وایي چې د مینا نه عرفات ته راځئ ذکر کوئ او فلاني ځای کې هم ذکر کوئ ذکر ډېر زیات په دې ورځو کې کول پکاري د الله ډېر خوښې د الله اکبر ورځې دي نو تکبیرات ډېر وایي ټول وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا تکبیرات څنګه شروع شوي دي چې کله اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام علالو نو چاړې پې ډېره تیزه راغله د پیغمبر لازو اول ته لالیدنو نور یې موله زور ورکو چې زور یې ورکو جبریل علیه السلام په منډه منډه را روانو ویل چې ته زړی لال نه کي زر نه ورته اواز وکړو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ابراهیم علیه السلام پاس وکتل چې څنګه د الله اکبر اوازونه شو جبریل علیه السلام ته چې وکتلو هغه ګډ رانیولې ځان سره را روان کړی نو ده ورته جواب وکړو لا اله الا الله والله اکبر ابراهیم علیه السلام جواب ورکړو ډېر خوشحاله شو اسماعیل علیه السلام چې وکتلو هغه ویل الله اکبر ولله الحمد الله ستا ډېر شکر دی چې زه دې په دې امتحان کې پاس کړم ما سر هم ټیټ کړو ما خپل بدن هم په ځمکه وغوړولو یا الله تا بیا هم زه بچ کړم او زما قرباني بغیر د حلالولو نه تا قبوله کړه نو تکبیرات زیات ویل پکار دي نو چې کله موږ دا تکبیرونه وایو دا زموږ د دغه پیغمبرانو هغه سیرت راژوندی کېږي دا هغوی هغه نقل کېږي او دا نقل الله ته ډېر خوښ دی امتحان کې ټول نقل کوئ او دلته د پیغمبرانو نقل څوک هم نه کوئ دا نقل کول پکار دي بله مسله دا د عزتمندو بعضې کسانو څاروی اغوستی وي هغه څاروی یا بیمار وخږي یا د ده هسې خوښ نه شي دا وایي زه غټ څاروی علم جانور تبدیل کرنا څاروی تبدیلول جایز دي که جایز نه دي څاروی تبدیلول جایز دي مالدارو د پاره خو مکمل جایز دي چې کوم انسان صاحب نصابي خو نیت ته کتل غواړي چې په څه نیت دا بدلی
په ښه نیت یې بدلوي که په بد نیت یې بدلوي. بعض سړی کنجوسي څاروی اخیستی یکدم څاروي ګران شي وایي لکه ډېر ښه څاروی دی بازار کې ډېر ښه ریټ کوي. هلکه د خدای بنده تا د قربانۍ نه هم کاروبار جوړ کو دا تا د ریټ دپاره اخیستی و نو بیا شریعت تا ته وایي چې نه بیا مه خرڅوه او که بالفرض خرڅ دې کو او ارزانه څاروی دې واغستو نو دا زیاتې روپۍ به بیا صدقه کې نو بچ کېږي هسې نه نو همدا څاروی دله ښه دی که نه چې الله دنه خوشحاله شي چې ښایسته څاروی واغستو سرب څاروی واغستو د رنګ نه مزېدار د غوښې نه مزېدار او دغه رنګې پیسې هم پې مزېدارې ورکړې دا زما څومره ښه بنده دی ښکر ته یې مو کتل خپې ته یې مو کتل غولانځو ته یې مو کتل سترګو ته یې مو کتل د یو سی اندام یې زما دپاره چي کړو چې زه خپل الله له ښایسته قرباني ورکړم نو الله په دې خوشحالېږي که نه یو ماشوم له ته په کاغذ کې بنده ټافي ورکا او یو ماشوم له ته په ځمکه پرېوتې ټافي راواله ورې کا ولا دومره کنځلې درته وکړي ولې وایي زه تاسو سپېخ کارم چې داسې راکې هر سړی په ښه شی باندې پوهېږي نو رب کائنات دپاره ښه شی ورکول پکار دي. نو عزتمندو څاروی بدلولی شي او بعض عالمان وایي چې غریب کس پکې بیا نه دي بدلول پکار بعض هغې کې هم گنجایش نقل کړی دی ځکه وایي دا خو ښه څاروی علي نیت یې ښه دی چې 2 لکو والا په ځای باندې 3 لکو والا علم چې لږ نور مزېدار څاروی یا د یو په ځای 2 څاروي علمه چې غوښه هم ډېرئ د غریب مدد هم پکې ډېر وکړم خپل هم ډېره وخورو او عزیزانو رشته دارانو له هم ورکو نو دا خو ښه نیت دی که بیا څاروی بدلی نو بدلولی هم شي صحیح ده دا بله مسله شو. بل مسله په څاروو کې کم اعضا حرام